نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب صدق الله العظيم. سورة هود 12 پارا 1 نمبر آیت دی. مخکې رکوع کې د موسی علیہ السلام واقعا بیان شو. اوس په دې رکوع کې د موسی علیہ السلام کتاب تورات او د هغوی نبوت ذکر کېږي. الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې دا مشرکان د مکی ستا مخالفت کی د قرآن کریم نه انکار کوي. نو ستاسو نه وړاندې موسی علیہ السلام ته موږ تورات کتاب ورکړو. د موسی علیہ السلام کتاب د تورات هم کافرانو د خپل دور مخالفت کړو. بعض کسانو د موسی علیہ السلام کتاب تورات باندې ایمان راوړو او بعضی مخالفت او انکار او تکذیب کړو. دغرنګي استاد کتاب قرآن مجید څوک تصدیق کوي ایمان پر راوړي او څوک انکار کوي تکذیب کوي. بیا د الله جل شانه قانون او دستور ذکر کیږي چې د دې کافرانو د پاره وخت د هلاکت او د عذاب مخکې نه مقرر دی. کدا وخت د عذاب او د هلاکت د دوی د پاره د مخکې نه مقرر نو دوی ته په الحال سزا ملو شوی و. لیکن چې په الحال دا سزا نه ملاويږي نو دانه چې دا کافران د عذاب نه خلاص دي دې تب عذاب ملاويږي خو چې کوم وخت الله مقرر کړي پاغه وخت باندې. بل دا کافران څنګه چې مخکې کتاب تورات په باره کې مشرکان او کافران انکار کوونکي شکیانو دغه شان د مشرکان د مکی هم د قرآن کریم په باره کې په شک کې پراته دي چې آیا دا د الله پاک کتاب دی او کنه دی. پدې کې دی په شک کې پراته دي ځکه انکار کوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي چې دا دواړه ډلې څوک چې قرآن مني مؤمنان دي او څوک چې قرآن نه مني کافران. دې دواړو ډلو ته د خپل اعمالو بدله ملاويږي. مؤمنانو ته د خپل اعمالو بدله جنت ملاويږي. د جهنم د عذاب نه نجات به ملاويږي. او مشرکان کافرانو ته د خپل اعمالو بدله سزا جهنم ملاويږي او د جنت نه محرومیت دي ته ملاويږي. د خپل اعمالو جزاء دا دواړه ډلې به حاصلې که مؤمنان دي هم او که کافران دي هم. بیا الله جل شانه نبی علیہ السلام او مؤمنانو ته د استقامت حکم فرمایي چې تاسو مؤمنان او پیغمبر علیہ السلام استقامت اختیار کړئ. استقامت څه ته وایي؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے الاستقامت استقامت څه ته وایي چې تو دوام او استمرار اختیار کی د نیکه پکار کولو او داغي په حکم باندې او د ګناه د کار نه پزان ساتلو او داغي په منع کولو باندې. یعنی امر بالمعروف او نهي عن المنکر باندې تو استقامت اختیار کی دوام اختیار کی نو دا استقامت دی. نو دا استقامت اختیار کی
لکه څنګه چې تاسو ته حکم کیږي پیغمبر علیہ السلام تم اختیار کا په دې نیک عمل باندې استقامت د الله جل شانه په حکم باندې استقامت او د الله پاک د طرف ته خلق را بللو باندې استقامت دا استقامت اختیار کا مومنان دې استقامت اختیار کی سرکشی دې نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګیره مبارکه کې لګ لګ وخت تصویر یو صحابي فرمایي چې ډیر زیاتونه شل تن رسیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي جس تاسو ګیره خسپینه شو نبی علیہ السلام په فرمایل شیبتنی هود واخواتها زدی سوره هود او د دې پشان چې نور کوم سورتونه دی غیظ بوډا او بیا اشاره دیږي ته چې ما ته قران کې الله فرمایي فاستقم استقامت اختیار کړه دې زبوډا هر وخت کې د دین فکر او هر وخت کې د دین مهنت او دا حکم الله پاک په دې سوره هود کې فرمایره دی نو دې زبوډا کوم چې هر وخت کې را سره د دین فکر موږ سره د دنیا فکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بد خپل دین هر وخت کې فکر چې دین بسنګ دنیا باندې غالب شي دا فکر نبی علیہ السلام سره وې دې زبوډا استقامت دا ډېر اعلی خشي چاته چې الله جل شانه په دین باندې په نیکه باندې استقامت نصیب کی دا د لوی لوی برکتونو او د لوی لوی مرتبونو بهتر دی لکه مثال یو سړی د صرف یو میاش په جمعات کې ښکار شي میاش د رمضان کې او سم منځونه کې چې ته حیران شوی چې خدای پاک ټول منځونه هم دوه کړل او بیا کال یولس میاشتې نه ښکار کوي او بل یو مسلمان دی چې هغه ټول کال مانځل راځي خو دونه ډېر عبادت نه کوي لکه چې د میاشت کې دی سړی کم کړی دی نو دا کال والا سړی استقامت والا دی او دا میاشت والا سړی دا غیر استقامت والا دی دا کال والا خشو په نسبت دا دی میاشت والا د دې وجه نبی علیہ السلام فرمای احب الاعمال الى الله ادومها وان قل الله جل شانه ته محبوب عمل همیشه والی والا اگر کدا لګولی نه کو چې روزانه کې دا در یوې ورځې د ډیر عمل نه بهتر لکه مثال به وایي د رمضان کې سړی قرآن مجید راواله او تلاوت کې او ختم کوي یو وی ما لس ختم کړ په ما پنځو کړ بیا په ټول کال کې قرآن نه راځي او یو د دې مدرسې دا طالبان روزانه قرآن رالی نو اگر چې ختم نه کی خو روزانه رالی اوس د طالب ثواب په نسبت د روجي والا ډیر زیات شو روجي والا خو صرف یو میاشت ځان ستړی خو طالب کو چې ګوري نو روزانه سبق نو د کار د همیشه دی کې برکت دی او صرف د روجي والا کار خو صرف میاشت پوری روزه کې بس تکړه داغه د کار نه زیات بهتر کار دا د طالب دی ځکه دې سبق ته هر وخت کې ناست استقامت پکار دی الله دې موږ او تاسو ته د نیکه پکارونو کې استقامت نصیب کړي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی رب العالمین او مؤمنانو ته فرمایي چې تاسو ولا ترکنوا الى الذين ظلموا دې مشرکانو کافرانو طرف ته ممایل کی عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې یو لفظ د میل او یو لفظ د رکون دی لفظ د رکون دا محبت ته او لفظ د میل د ظلم اعلان ته عبد الله بن عباس فرمایي چې ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار تاسو دې مشرکان او کافرانو سره محبت مساته او خپل ظلم دې تم مایل کوي دې مشرکان او کافرانو ته حضرت ابو العالی رحمت الله علیه فرمایي چې ولا ترکنوا الى الذين ظلموا اي ولا ترضوا تاسو د مشرکان په کافرانو په کارونو باندې مخوشاليږي د دې کفر ته چرته خمو وایي مسلمانان د کافرانو دی غلط کار ته خمو وایي ولا ترکنوا ما نوې داش
او که تاسو د کافرانو مشرکانو کار ته خو وي څنګه چې هغوی ته د جهنم عذاب ملاویږي تا ته به هم ورسره ملاویږي ته ولې د کافرانو کفر ته ښه وي اگر چې ته یې مسلمان خو د کافرانو کفر ته دې ښه وي په دې وجه باندې به ته هم د جهنم عذاب حاصلې او بیا الله جل شانه د پنځو منځونو په باره کې ارشاد فرمایي چې تاسو پنځه منځونه کوئ اقیم الصلاة طرفی النهار اطراف د ورځې کې امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی طرفی النهار نه مراد د سحر منځ د ماسپښین منځ او د مازدیګر منځ دا د ورځې وزلفا من الليل او سهیسه د شپې د ماښام او د ماسخوتن دا پنځه وخته مونځ تاسو کوئ ځکه دا نیکي ده او په نیکۍ باندې واړه ګناهونه الله جل شانه معاف کوي نیکی دا او دس نیکی دا گناہونا معاف کئی نفل کول نیکی دا گناہونا معاف کئی سنت کول نیکی دا گناہونا معاف کئی فرض کول نیکی دا گناہونا معاف کئی روجن ول نیکی دا گناہونا معاف کئی دا نیکی سر گناہونا معاف کی یہ خواڑ گناہونا غٹ گناہونا دا پتوبہ باندے معاف کی اللہ جل شانہ پر آیاتونو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او امت تا د پنځو منځونو فریضه ورکړه چې تاسو مسلمانان دا پنځه منځونه همیشه د پاره کوئ نو فرمایي ولقد آتینا موسی الکتاب او پتاقی سره موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات فاختلف فی پس اختلاف شوی په دې کتاب تورات کې چا منلو چا نو منلی دغه رنګي ستا کتاب قرآن مجید چې تا ته ملو شوی دی څوک به مني او څوک به انکار کوي مشرکان به انکار کوي ولولا کلمه او کچره نو کلمه سبقت من ربک چې وړاندې والے کړي دي ساده رب د طرفنا لقضی بینهم خامخاب فیصله شو په دې باندې په دنیا کې فی الحال په عذاب ملاوي دو باندې وانهم لفی شک منه مریب او یقینا دوی چې دی خامخاب په شک کې دي منه د دې قران کریم نا مریب شک کوونکی په شک کې پراتو وان کل لما لیوفینهم او یقینا هر یو ډله د دې دواړو ډلو نه کده مؤمنانو دا او کده کافرانو دا لیوفینهم خامخا پورا به ملاوي کې دوی تا پورا به ور کې دوی ته ربک رب د دوی اعمالم بدلا د عملونو د دوی انه بما يعملون خبير یقینا الله پاک د دوی په عملو باندې خبردار دی فاستقم پس استقامت اختیار کا کما امرت لگا څنګه چې تا ته حکم شوی دی ومن تاب معك او هغه څوک دې اختیار کی چې چا توبه وستل د سره مؤمنان دي ولا تطغوا تاسو مؤمنان سرکشي مکوئ انه بما تعملون بصير یقینا تاسو په عملو باندې الله پاک خبردار لیدونکو ذات دی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا او تاسو محبت مکوئ دا کسانو سره چې ظالمان کافران دي فتمسكم النار ورنه تاسو به ورسیږي اور د جهنم وما لكم من دون الله او نبوي استاد پارا سوا د الله پاک نا من اولیاء سوک دوستان ثم لا تنصرون بیا بستاسو مدد نشي کولی واقم الصلاة طرفي النهار او تقائم کمون فاطرافو دروازه کی یعنی سهر ماسپخین مازدیګر وزلفا من الليل او سیسه د شپې ماښام ماسخوتن ان الحسنات بشکانی کې یذهبن السیئات دا ختمي واړه ګناهونه ذالک ذکر للذاکرین دا من نصیحت دی د نصیحت قبل انکو د پارا واصبر او صبر کوا فإن الله بس بشک الله پاک لا يضيع اجر المحسنين نزایکی نیکی اجر المحسنين ثوابنا د نیکی کوونکو د منس کوونکو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین